बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ګرانو کتونکو پروګرام نور اسلام کې تاسو ته هرکلی د ربیع اول مبارکه میاشت او نن د ربیع اول 12مه نیټه ده. نن هغه ورځ ده په کومه ورځ چې سرور کونین سرکار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولادت شوی او دنیا ته د رحمت په پیغام یې راوړی او دنیا ته د امن پیغام ورکړی دی. نن پروګرام کې به نن مونږ د 12 ربیع اول په اړه خبرې اترې کوو. تاسو مونږ ته لایف کالز هم کولی شي د ربیع اول په اړه او یا داسې نور چې تاسو څه مسلې وي هغې پوښتنه کولی شي. مفتي صاحب به مونږ سره پروګرام کې موجود وي، هغوی به تاسو ته د ستاسو سوالونو جوابونه ورکوي. د پروګرام په دې برخه کې به مونږ سره نعتخوانان هم موجود وي. نن هم مونږ سره نعتخوانان موجود دي. حافظ محمد فیضان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. مونږ سره دویم نعتخوان چې کوم دی نو هغه بابر حسین دی. بابر حسین تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. ګرانو کتونکو مونږ د دغه ټاپک باندې چې کله خبرې کوو نو په دې باندې به لوی ډسکشن کیږي. مفتي صاحب به هم مونږ سره پروګرام کې موجود وي. خو مونږ د دې نه وړاندې ځو نعت شریف طرف ته او مونږ ته به نعت شریف وړاندې کوي بابر حسین. ماشاءالله سبحان الله. زمونږ د پاره مونږ سره چې کوم دی نو پروګرام کې دویم نعتخوان هم موجود دی، حافظ محمد فیضان. دویم نعت به مونږ د حافظ محمد فیضان نورو. جی حافظ محمد فیضان سے مونږ ته نعت دا وړو کې مایک ولا ورکړي. تاسو سره چې کوم لاس کې مایک دا دی ته ورکړي. صلو علی الحبیب صلی الله د ربیع اول اهمیت سره او د ربیع اول د پیغام حواله سره خبرې اترې کوو. خدا وخت زو مونږ یو وړې شان د میته مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کوو مونږ نن د 12 ربیع اول په اړه چې دغه 12 ربیع اول زموږ دپاره څومره اهمیت لري. دا چې کوم دی نو مونږ ته څه سبق راکوي او دغه بر ربیع اول د دغه تاریخ نه چې کوم دی مونږ څومره فایده اخیستی شو، خپل ژوند چې کوم دی نو مونږ څنګه بدلولی شو، اسلامي تعلیمات مونږ په خپل ژوند کې څنګه راوستی شو او سرور کونین سرکار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کوم پیغام راکړی دی په هغې عمل کولو سره مونږ څومره کامیابېدی شو. په دې باندې نن خبرې اترې کوو. مونږ سره پروګرام کې موجود دی مفتی عبدالغفار قادری صاحب. مفتی صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. څنګه یې جی تاسو ښه؟ الحمدلله. مفتی صاحب نن 12 ربیع اول ورځ ده. دغه 12 ربیع اول چې کوم ورځ ده دا مونږ ته څه پیغام راکوي د دې دپاره چې کوم دی نو څه اهمیت دی او دې نه چې کوم دی نو مونږ څه سبق اخیستی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن د آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ ده. اور څنګه مونږ کور کې خدای پاک یو زوی چاله ورکړي یا چا واده وشي یا بل یو خوشحالي چاله خدای پاک ورکړي نو هغه په هغې خوشحالۍ باندې خوشحالي او د خوشحالۍ اظهار کول پکار دي. نو آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خو صرف مؤمنانو مسلمانانو دپاره نه بلکې هغوی مبارک د ټول عالم دپاره رحمت دی. هغوی مبارک چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو په عالم کې چې کومه ګمراهي وه د کوم د شرک او کفر تیارې وې هغه د دې مبارک په راتګ باندې الله جل شانه د هدایت په رڼا باندې بدلې کړې. نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک کله دنیا ته تشریف راوړو نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک راتګ صرف عرب معاشره نه بلکې عرب معاشره نه بهر عجم ته هم د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک د هدایت دغه نور ورسېدو. په معاشره کې ډېر زیاتې ګمراهۍ خورې وې. د هغې بعضې ګمراهۍ اوس نبي علیه الصلاۃ والسلام بعد دنیا نه پرده فرمایلې ده نو اوس هغه ګمراهۍ بیا ورو ورو هغه زموږ په معاشره کې سوا کېږي. مونږ یو خو مسلمان الحمدلله مؤمنان یو، نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک منونکي هغې سره مینه کوونکي وو. خو د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه وروسته اوس ورو ورو مونږ کې بیا مونږ ګورو نو هغه بعضې ګمراهۍ هغه خورېږي. نو د هغې دپاره بیا کوشش دا پکار دی چې مونږ نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه تعلیمات خپل کړو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک د کوم تعلیمات ورکړي دي او د معاشره اصلاح شوی دی. نن پروګرام کې به موږ کوشش کوو چې په خپل معاشره کې موجود بعضې هغه خبرې ډسکس کړو، هغه خلکو ته مخې ته راولو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام بعد د هغې د خاتمې دپاره تشریف راوړی. لکه عرب معاشره کې یو جنګ شروع شوی ته جنګ بعاث ویل کېدو. دا د مدینې منورې د اوس او خزرج قبایلو په منځ کې د عربو مختلف قبایلو په منځ کې دغه جنګ شروع او د هغې کې 80,000 نه زیات کسان هغه پکې وژلي شوي او د هغې یو ډېر لوی موده د بعض علما 100 کاله یاد کړي. دا 100 کالونه دا جنګ شروع هغې کې دومره ډېر ځوانان هغه وژلي شوي. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو د هغې مبارک د هدایت نور راوړلو نو هغه کسان چې هغه د یو بل د وینې تږي وو هغه د یو بل رونه جوړ شو.
هغې هغه مخکیني مړي یو بل ته وبخله او هغې یو بل سره روغه وکړله او دواړه قبیلې او هغه خلک چې یو بل دشمنان وو هغه د یو بل رونه وګرځېدل. قرآن پاک کې رب ذوالجلال د هغې واقعې طرف ته اشاره کوي چې کنتم اعداء، تاسو د یو بل دشمنان وئ، فالف بین قلوبکم. خدای پاک د نبی علیه السلام بعد د برکته ستاسو زړونو په منځ کې د یو بل سره مینه محبت جوړ کړو. الله علیه فرمایي تاسو د الله علیه په نعمت باندې هغه د یو بل رونه جوړ شوی. نو اوس موږ ګورو زموږ په معاشره کې بعض اوقات د تربورانو خپل منځ کې، ګاونډیانو خپل منځ کې، کلي کې یو بل سره خپل منځ کې وړې وړې خبرې راشي، په معمولي خبره باندې یو بل سره تیز شي او هغه خبره بیا دومره مخکې لاړه شي چې هغې نه بیا لاس او خپې هغه وال ټکول ته نه جوړ شي، هغې کې شیطان نور شیطاني وکړي، هغې کې بیا خبره ټوپک تماچې ته لاړ شي، نو هغې نه هغه دښمني جوړه شي. نو زموږ په دې معاشره کې بیا هغه جاهلیت هغه خبره چې وړې خبرې نه به جنګ شروع شو او هغه بیا کلونو پورې هغه جنګ شروع. نو زموږ په معاشره کې دغه یو جاهلیت هغه رسم او طریقه او عادت را روان دی. نو زموږ الحمدلله په معاشره کې داسې پوهه خلک شته چې هغې منځ کې راپاسي، هغه دو جنګ کوونکو په منځ کې روغې کوشش کوي، جرګه پکې کوي، روغوالی راولي، دا ډېره ښه خبره ده. خو هغه کسان چې د چا خپلو منځ کې خفګان راغلي وي هغې له د نن بار ربیع شریف نه دا سبق زده کول پکار دی چې دا د نبي علیه السلام باره تعلیم و چې خپلو کې خفګان ختم کړي، خپلو کې دشمنۍ ختم کړي. هغې مبارک د مسلمان او یو انسان د بل انسان رور جوړول د پا تشریف راوړی دی چې یو انسان د بل انسان رور شي، یو مسلمان د بل مسلمان رور شي، د یو بل سره مینه محبت شروع کړي او د خپلو کې دشمنۍ ختمې شي. نو کوم خلک چې واړې وړې خبرې یو بل کې راشي نو هغه یاد ساتي هلته کې معاف کول پکار دی یو بل ته. صحابه کرام یو بل ته زرګونه مړي معاف کړل، د سونو کالو هغه جنګ هغه یو بل سره ختم کو، د یو بل رونه جوړ شو، یو بل سره مینه محبت اتفاق سره ژوند تېری کو. که خدای دې نه کړي زموږ په کلي معاشره علاقه کې د چا بدۍ وي، چا یو بل سره څه دښمنۍ وي، څه یو بل سره روانه وي، نو یاد ساتئ د نن ورځې نبي علیه السلام باره پیغام موږ له مخې ته ځان ته کېښودل پکار دي چې نبي علیه السلام به تشریف دې دپاره راوړی چې په معاشره کې امن راشي، په معاشره کې بدامني او د دښمنۍ بدۍ یو بل سره روانه، یو بل سره جنګ جګړې دا ختم شي. نو نن ورځ نه موږ دا سبق زده کول پکار دی چې موږ به د نبي علیه السلام هغه تعلیم مخې ته ږدو او د شیطاني وسوسې ما ویلې تا ویلې دغه خبرې به شاته کړو. کم ځای کې موږ نه کوشش کېږي چې د دوو کسانو منځ کې روغه راوستي شي، روغې دپاره به خبره کوو، خو یو خبرې نه که هغه حقه خبره هم وي خو د هغې نه دوو کسانو په منځ کې دښمني جوړېږي، روانۍ جوړېږي، خفګان جوړېږي، نو هغه خبره هلته کې نه کول پکار، هغه خبرې باندې پرده اچول پکار دی. د دوو کسانو په منځ کې روغې دپاره نبي علیه السلام به دومره عظیم الشان قانون بیان کړی دی چې هغه سړی دروغجن نه دی کوم سړی چې دوو کسانو په منځ کې روغه راولي. د هغې روغې دپاره د دروغ هم وي چې فلانې د خپل کار پسې خپل هغې حرکت باندې په خپل هغې کار باندې ډېر خفه دی، روغې ته تیار دی او دا لاړ شي بیا هغه بل ته هم دغه خبره وکړي، دواړه یو بل سره روغ کړي. نو نبي علیه السلام به فرمایي دغه صلح کوونکی چې دغه خبره وکړي نو دی دروغجن نه دی، دی ګناهګار نه دی. نو موږ له پکار ده چې نن بار ربیع شریف نه ټول اول سبق خو دا زده کړو چې نبي علیه السلام به جاهلیت هغه جنګ جګړې ختمول دپاره تشریف راوړو، هغې مبارک خلکو کې مینه محبت خورول دپاره تشریف راوړو، هغې مبارک خلکو په منځ کې اتفاق اتحاد جوړول دپاره تشریف راوړو. نو موږ کم از کم په خپل خاندان کې دننه وروڼه، په خپل ګاونډ کې ګاونډیانو سره او په خپل علاقه کلي کې خلکو سره خپل تعلق مضبوط کو، بیا خصوصا مونږ ملک په سطح باندې چې مونږ په ملک کې کم مختلف قومیت والا خلک پاتې کیږي، مختلف ژبو والا خلک پاتې کیږي، هغې سره خپل اتفاق اتحاد مضبوط کو. او بیا زموږ حکمران له هم پکار دی چې مونږ مسلمانان چې څومره 57 یا څومره ملکونه یو نو دوی هم خپل منځ کې اتفاق اتحاد جوړ کړي. نبي علیه السلام به دنیا ته دغې غرض او مقصد دپاره تشریف راوړی. صحیح. مفتي صاحب تاسو ډېر تفصیلي بیان وکړو په دغه امن حوالې سره او رحمت حوالې سره. د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي هغې موږ ته کوم راکړي دي د هغې په سنتو باندې عمل کولو باندې موږ ډېر تفصیلي خبره کوو. په دې باندې وضو خپل معاشرې سره چې کوم دی نو هغه موږ ریلیټ کوو چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي هغه که موږ نن خپل کړو نو دنیا کې موږ یو امن قایمولی شو، دلته چې کوم دی نو یو پرسکونه فضا جوړولی شو. په دې خو به خبرې اترې کوو. د 12 ربیع اول حوالې سره مفتي صاحب تاسو ووایئ چې نن 12 ربیع اول دی، دا نن ورځ څنګه تېرول پکار دي؟ نن هر هغه کار کول پکار دي چې هغې کې د خدای پاک د شکریې اظهار وشي.
چې انسان پکې د الله جل شکر ادا کړي. داسې کار نه کول پکار چې هغه د الله جل د نافرمانۍ وي. نو الله جل شانه نبی علیه الصلوۃ والسلام بعد دنیا ته راولېږلو، نو د هغې اظهار په قرآن پاک کې رب ذوالجلال په دې باندې وکړو چې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، چې خدای پاک په مؤمنانو باندې احسان کړی دی چې خپل حبیب دوی کې پیدا کړی دی. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام باره پیدایش دته رب ذوالجلال خپل احسان ویلی دی، دغه نعمت ته الله جل شانه خپل احسان ویلی دی. نو قرآن پاک کې رب ذوالجلال فرمایي چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان، چې د څوک احسان وکړي د هغې بدل چې دغه بل احسان دی. نو کوشش دا پکار دی چې انسان دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک د پیدایش دغه ورځ د الله جل شانه په اطاعت کې تیر کړي، قرآن مجید تلاوتونه پکې وکړي، قرآن مجید تلاوت سره دغه ورځ وکړي. او ټول نه لوی خبره چې انسان خپل ځان د مونځ پابند جوړ کړي، مونځ پابندۍ سره وکړي. بیا دغه ورځ باندې درود پاک ډېر کثرت سره ووایي. په خپل کلي علاقه معاشره کې څو غریبانان وي نو هغې غریبانانو سره مرسته وکړي. او دغه شانته که انسان له نور بس خدای پاک ورکړي وي مالی مدد خپل خاندان کې غریبانانو سره کولی شي دغه مالی مدد صدقه او خیرات په صورت کې وکړي. کور کې څه پخلی وکړي او هغه د خپل کلي ګاونډ کې کم غریبانان د هغې کره ولیږي. نو هر هغه کار د ورځ باندې انسان کولی شي چې هغې نه د الله جل شانه د رضا هغه اظهار کیږي، د رب ذوالجلال د دغه نعمت باندې د شکریې اظهار کیږي. هغه کار نه ځان وساتي چې هغې نه نبي علیه السلام مبارک د قانون خلاف ورزي کیږي، د رب ذوالجلال د خفګان اظهار پې کیږي. صحیح. مفتی صاحب که موږ وګورو نن سبا چې کوم دی نو په فرانس کې ګستاخانه خاکې شوي دي، په هغې ټوله دنیا کې احتجاج هم روان دی او د دې مذمت هم کیږي. ټول اسلامي ملکونه چې کوم دی د دې مذمت کړی دی، ایون غیر اسلامي ملکونه دي هغې هم د دې مذمت کړی دی. دغه یو سازش دی چې روان دی او دا کیږي. په دغه اړه باندې چې کوم دی نو موږ احتجاج کوو، دغه احتجاج کې شریعت موږ ته څه وایي؟ احتجاج باره کې یاد ساتئ چې اسلام دغه وی چې داسې خپل د خفګان اظهار کول چې هغې نه بل انسان ته تکلیف شي دا نه دی پکار. چې احتجاج کیږي زموږ په ملک کې کیږي، نو زموږ په ملک کې چې کوم د چا دکان دی یا گاډی دی یا د قومي حکومتي املاک دي نو دې ته نقصان نه رسول پکار. انسان خپل پرامن احتجاج وکړي، پرامن احتجاج په طریقه باندې دنیا ته وښیي، ځکه چې نن سبا دنیا ګلوبل ویلیج دی. دلته چې کوم احتجاج کیږي جلوس وځي نو د هغې ویډیو او د هغې چې کوم پکچر دغه کورج ټول د دنیا کې کیږي. نو خلکو ته به پته ولګي چې مسلمانان بیدار دي، د خپل نبي علیه الصلوۃ والسلام باسه د مینې محبت اظهار کوي. خو په دې کې بیا توړ پھوړ کول دا اسلام د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې انسان مسلمانانو ګاډو ته نقصان ورسوي، د مسلمانانو دکانونو ته، د هغې دفترونو ته یا سرکاري چې کوم ادارې دي، حکومتي کوم ادارې دي، د هغې چې کوم دفترې دي یا د هغې چې کوم املاک دي هغې ته څه قسمه نقصان ورسوي دا نه دی پکار. صحیح. مفتی صاحب که موږ وګورو تېر وختونو کې هم چې دا کم مظاهرې شوي دي او احتجاجونه شوي نو موږ کتلي چې په پاکستان کې او مونږ د خپل رونو د خپل چې کوم دی د پاکستانیانو دوکانونه هم لوټ کړي دي، د هغوی مارکیټونه هم خراب کړي، په گاډو باندې اورونه هم لګېدلي دي. نو آیا دغه څیزونو سره چې کوم دی نو دغه کفارو ته څه نقصان رسي؟ دا اصل کې د کفارو دغه هغې خلاف چې کوم احتجاج کیږي د هغه ناکامه کول دپاره بعض شرپسند کسان په دې کې داخلیږي. نو څوک چې احتجاج کوي هغې د دې خبرې پوره ذمهواري پکار ده چې هغې داسې کسان خپل د احتجاج کې مقرر کړي چې هغې شرپسند باندې نظر ساتي. ځکه چې دغه خلک دا نه غواړي چې دغه یو احتجاج پورم احتجاج وشي او دنیا ته یو ښه پیغام لاړ شي. نو که دې کې هر یو انسان په دې نیت باندې مسلمانانو جان او مال ته نقصان رسي چې زه په دې باندې انګریز خفه کوم، د اسلام دشمن خفه کوم، نو دا غلطه خبره ده. په دې باندې هغې ته نقصان نه رسي، په دې باندې په خپله دغه انسان ته چې څوک دغه نقصان کړي دې ته نقصان رسي او خپل مسلمان ورور ته نقصان رسي. نو احتجاج کې پرامن پکار دی او په دې کې د مسلمان جان او مال ته حکومتي چې کوم جان او مال دي، که زموږ د سیکیورټي والا ادارې دي، که زموږ د نور چې کوم زموږ د حفاظت دپاره خلک ولاړ دي هغوی منډې تړې وښي، یا د میډیا چې کوم کارکنان دي هغوی زموږ د آواز چې دغه دنیا ته رسي نو دوی ته نقصان رسول دا په حقیقت کې خپل ځان ته نقصان رسول دي. دا زموږ مسلمانان وروڼه دي، دا زموږ پاکستانیان دي، دوی ته نقصان نه دي رسول پکار. پرامن احتجاج دنیا ته دا ښول پکار دي چې موږ په دغې خبرې باندې خفه یو. صحیح. مفتی صاحب که موږ وګورو د مسلمان خلاف د اول نه یو روان دی، کوم چې کیږي تر اوسه پورې دغه سازش جاري دی، دغه ګستاخانه خاکې که کیږي نو دا خو یو مسلمان هم نشي برداشت کولی. ایون موږ وکتل چې داسې غیر اسلامي ملکونه دي هغوی هم د دې مذمت کړی دی. موږ لا په دغه خاکو په ګستاخانه خاکو په جواب کې دا یې څه کول پکار دي؟ موږ ته اسلام څه وایي؟
جی د اسلام دشمنان په مختلف زمانو ادوارو کې دغه حرکتونه کړي دي. خلافت عثمانیه چې کوم وخت کې قایم وه هغه وخت کې هم فرانس د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دغه ګستاخانه یو فلم جوړولو او د هغې د نشر کولو هغه اراده کړې وه. تاریخ کې دا خبره موجوده ده. بیا سلطان عبدالحمید صاحب په خوارۍ کوشش باندې هغه خبره چې د هغه هغې وروستو کړه هغې واپس کړه. نو هر زمانه کې دغه د اسلام دشمنانو دا کوشش دی چې موږ اسلام ته په دغې طریقې باندې نقصان ورسوو. نو د هغې جواب دغه دی چې موږ خپل ماشومان، خپل نوجوانان او ټول ناول خپل ځان د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره د هغې تعلق مضبوط کړو. چې موږ په خپله یو ښه مسلمان جوړ شو، ښه انسان جوړ شو، نو یاد ساتئ دا د هغې د ټول نه لوی جواب دی چې موږ خپل کور، خپل ځان نه شروع کړو، خپل بچو نه، بیا د خپل ښځې او د خپل کور نه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره تعلق مضبوط کړو، نو معاشره جوړیږي د افرادو نه. خبره شروع د کور نه کیږي. چې کله موږ د خپل کور ټیک کړو، بیا خپله محله، بیا خپل ښار، نو دا ټول نه لوی جواب دی هغې ته چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کوم تعلیمات، کوم دین موږ ته راوړی دی، هغې باندې موږ په خپل عمل شروع کړو. چې موږ په خپل عمل شروع کړو نو دا د هغې ناکامي ده. کوم خلک موږ د اسلام نه لرې کول غواړي، دین نه لرې کول غواړي، د هغې دغه جواب دی. نو موږ له هغه کار پکار دی چې هغه بنیادي کار دی. بنیادي کار دغه دی چې موږ خپل تعلق نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره مضبوط کړو. شاعر مشرق دغه سازش طرف ته حکیم الامت ډاکٹر علامہ اقبال سے اشاره کړې وه. هغې فرمایي یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. نو هغې دا غواړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک عقیدت، احترام، ادب، مینه، محبت دا د مسلمان د زړه نه وباسي. که موږ هغه مینه محبت زړه کې راولو نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مینه محبت دا هغه قوت دی چې دې سره انسان ته بیا کامیابی ملاویږي. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. نو چې کله موږ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مینه محبت په زړه کې راولو نو دا هغه قوت عشق دی او دا هغه نامه مبارک دی چې په دې سره په جهان کې به امن راځي، اجاله چې راځي د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک تعلیمات سره به راځي. نو موږ له پکار دی موږ خپل ځان نه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مینه محبت شروع کړو او د هغې مبارک د مینې محبت یو لویه ذریعه چې دغه درود پاک ویل دي. چې کله انسان درود پاک وی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نامه نامې اسم ګرامي هغې مبارک یاد په خپله ژبه باندې راولي نو د هغې اثر په زړه باندې کیږي او چې کله زړه ټیک شو نو زړه سره بیا د دماغ ټیکېږي، دماغ ټیکېدو سره انسان ټول کارونه ټیکېږي. صحیح مطلب دا چې کفار مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینې نه لرې کوي، که مونږ ځان نږدې کړو د هغې سازش به ناکامه شي. بالکل صحیح. مفتي صاحب په دې باندې به خبرې اترې جاري ساتو. مونږ سره بابر حسین هم موجود دی، د هغې نه به یو نعت شریف وورو. ګرانو کتونکو پروګرام کې به مونږ په دغه خپله موضوع باندې دغه خپلې خبرې اترې جاري ساتو. تاسو هم مونږ ته کالز کولی شئ او د مفتي صاحب نه چې تاسو څه پوښتنې هغې به تاسو ته جوابونه درکوي. اوس یو وړې شان د مې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کوو مونږ د ربیع اول حوالې سره او نن د ربیع اول 12مه ورځ ده. په دې حوالې سره مونږ خبره کوو. مونږ سره پروګرام کې مفتي صاحب هم موجود دی. که ستاسو هم څه پوښتنې تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ. مفتي صاحب نن 12 ربیع اول دی، د نن ورځې نه مونږ څنګه فایده اخیستی شو؟ نن ورځ نه ټول نه لوی فایده دغه ده چې دې ورځ باندې الله جل شانه دنیا کې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم تشریف رالیږلی و. هغې مبارک په راتګ سره انسانیت ته فایده رسېدلې ده. د هغې مبارک د قوانین نه، د هغې مبارک د شریعت نه، د هغې مبارک د دین نه مونږ خپل ځان خبر کړو. د هغې مبارک سیرت مونږ ووایو چې نبی علیه الصلاة والسلام به ژوند څنګه تېر کړی. د هغې مبارک د خپل مور سره، د خپل لور سره او د هغې کوم رضایي مور وه او نور چې کوم چاچي وه او خپل خپلوان وو هغې سره دوی مبارک څنګه ژوند تېر کړی دی. د دوی مبارک کردار څنګه وو، د دوی مبارک اقوال څنګه وو، د دوی مبارک افعال څنګه وو، د دوی مبارک اعمال څنګه وو چې موږ هغې نه ځان خبر کړو او بیا هغه طریقه کار موږ په خپل ژوند کې راولو. نو دا د نن ورځې هغه برکات دي. دې ورځې باندې الله جل شانه نبي علیه الصلاة والسلام دنیا ته راولېږلو نو دې سره به دنیا نه د جهالت هغه تیارې ختمې شوې. نو موږ کې کومه تیارې راغلې دي، مونږ کې کوم غلط کارونه راغلي دي هغه هم نن ورځ نه مونږ شروع کړو او خپل ځان کې لږ شانته نظر واچو ګریبان کې شما کې څه کمې دي، څه زیاتې دي، څه کوتاهۍ دي راکې. نو هغې باندې نظر واچو او دغه مرض چې ختمیږي په یو ورځ کې نه ختمیږي، دا ورو ختمیږي. نو چې یو خبره ځان نه وباسو، یو غلط عادت، یو غلط کار خپل ځان نه وباسو
نو الله جل شانه د رحمت طرف ته چې انسان روزي حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي خدای پاک رحمت په منډه باندې راځي صحیح چې د خدای پاک رحمت یو لیش نږدې کېږي رب ذوالجلال رحمت ته یو غز را نږدې کېږي مقصد دا چې انسان لږ کوشش کوي د خپل اصلاح دپاره خدای پاک ول ډېر توفیق ورکوي نو بعد خلکو کې یو کمی وي بعضو کې بله وي بعضو کې بله وي هر انسان چې د هغه پوره نه دی خامخا څه نه څه کمی زیاتې پکې وي نو خپل ځان کې نظر واچي او بیا د نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک جون ځان خبر کړي او بیا هغه شانتې رو خپل عمل اصلاح شروع کړي خدای پاک به توفیق ورکړي نو ډېره هغه برکات به ورته ملو شي صحیح مفتی صاحب تاسو چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند باره کې ویل چې هغوی په خپل ژوند کې خاندان سره مور پلار سره رونو خویندو سره یا چې کوم دی نو خپل تربورانو سره یا په ملک یا په معاشره کې زموږ عام خلک دي هغوی سره موږ ژوند څنګه تېرو د دې مکمل تعلیمات یې موږ ته راکړي دي که یو موږ دغه لږ ډیفاین کړو په ډیټیل کې لږ لاړ شو موږ لاړ شو پیل وړومبي مور او پلار طرف ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور او پلار په اړه څه وایي د هغوی څومره عزت کول دي په دې اړه راته ووایي جی اسلام چې کله رالو نو هغه وخت کې به د میندو خلکو به خیال نه ساتلو د خپل میندو به ادب نه کولو احترام به نه کولو نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک د میندو له دومره اهمیت ورکړه دومره قدر ورکړه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې الجنة تحت اقدام الامهات چې دغه جنت چې دی مور په قدمونو کې دی معنا دا چې د مور په خدمت کې دی د مور په دعا کې دی چې څوک د مور خدمت کوي هغه ته الله جل شانه ډېر په اسانه باندې جنت ورکوي نو چې څوک د مور دعا اخلي نو دا دنیا به هم ښایسته وي راتلونکې دنیا به هم ښایسته وي نو نن چې موږ وګورو په معاشره کې خلک د پلار د یرې د وجې نه د پلار خو ادب احترام کوي ځکه پلار ورته پیسې ورکوي یا د پلار نه یریږي یا پلار ته محتاجه دی یا د پلار نه یریږي نو د وجې نه د پلار څه نه څه یره او خوف زړه کې وي نو پلار سره هغه شانتې نه نیغېږي څنګه چې بعضې خلک مور سره نیغېږي مور مهربانه وي مور نرمه وي نو د هغې وجې نه هم بعضې اولاد چې دی هغه مور بیا بېادبي کوي مور ته خبرې هم کوي او بعضې داسې خلک هم شته چې واده وکړي نو واده نه وروستو ټول توجه د ښځې طرف ته شي او مور چې دی هغه بیا هغه پرېږدي دا ډېر د افسوس خبره ده چې نبي علیه الصلوۃ والسلام به تشریف دې دپاره راوړی چې دغه میندو و خلکو ادب احترام نه کولو خپلو منتیانو ته ادب احترام وښودلو او نبي علیه الصلوۃ والسلام باره خپله مور بیبي هغه خو ماشومتوب کې وفات شو دوی مبارک چې تقریبا عمر چې دی هغه بعد علماو شپږ کاله یاد کړی دی بعد نه کم زیات هغه وخت کې دوی مبارک مور بیبي سیده طیبه طاهره آمنه رضی الله تعالی عنها هغه مبارک دنیا نه پرده فرمایلی وه خو د دوی مبارک چاچی صحیح مفتی صاحب په دې سیز باندې ستاسو دا خبره زه همدې ځای نه جاري ساتو دا وخت مو سره یو لایف کالر دی جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه وعلیکم السلام بچی سمینا خبرې کوم چارسدې نه جی او تاسو ته سوال دعا سلام مفتی صاحب ته ډېر دعا سلام او دا ډېره ښکلې ورځ تاسو ته ټول مسلمانانو ته مبارکي مهرباني مونږ له پکار دي زه دا دوه تپوسه به کوم مفتی صاحب نه په اول وي او دوه خبرې کوم چې مونږ له پکار دي مفتی صاحب دا کومې خبرې وکړئ اول زه ښځه ذات یم زه ناسته یم تاسو را پروګرام ګورم داسې ډېر څوک ګوري چې مونږ د دې خبرو نه زده کړه وکړو مونږ په خپلو اعمالو سوچ وکړو خپل ګریوان کې سر ښکته کړو چې آیا مونږ پرون ورځ تېره شوې وه هغې کې هم څه کړي دي اوس نیمه ورځ تېره شوې ده دې کې هم څه کړي دي مونږ خپل اصلاح پکار ده چې رضان اصلاح وکړو خو زه مفتي صاحب نه یو تپوس کوم زمونږ چې کوم ځای کې کور دی ډېر چاپېره مطلب زمونږ نه یو طرف ته رانه جومات دی الحمدلله الحمدلله او بل طرف نه رانه د جنکو سکول دی په دې شکر الحمدلله د جنکو سکول دی مخې ته لار د مخامخ راته یو کور دی هغې کور کې یوه زنانه ده چې هغه 24 غنټې په چت ولاړی او د کورونو څارنې کوي او غوږیستنې کوي صحیح نو اولن کې خاوند دی په شرع باندې برابر دی په ګیر او په هر څه برابر دی زه دا تپوس مفتي صاحب نه کوم چې دا ښځه دا غوږیستنې یا دا چغلیانې کوي یا څارنې کوي د دې په دین په دغه کې د دې څه سزا ده او په دنیاوي دې ته څه سزا ورکول پکار دي چې دا د دې څیز نه منې شي حالان کې خاوند دی په دې څیز ښه پوهې دی چې دا ښځه غوږیستنې کوي کورونو او څارنې کوي نو خاوند له خو یې پکار دي چې د دې تنبیه وکړي نو د دغې خاوند دی څه سزا ده چې هغه ته پته ده چې دا ښځه دا چل کوي او دی یې تنبیه نه کوي صحیح تاسو ته مفتی صاحب جواب درکوي صحیح ده صحیح مفتی صاحب د دوی کوشن تاسو پوره ډیټیل سره واورېدو جی مونږ نن پروګرام کې دغه خبره ده چې مونږ د خپل ځان اصلاح څنګه وکړو او اصلاح ابتدا د خپل ځان نه کېږي چې کله انسان اول خپل ځان کې اصلاح وکړي نو د هغې په خبره کې بیا اثر وي صحیح هغه چې بیا بل ته خبره کړي نو هغې خبرې کې خدای پاک یو تاثیر ایښي نو دغه زنانو له پکار دي چې کله خپل ځان ټیک کړي
هغې نه وروسته بیا په پټه باندې دغه زنانو سره به غم خاده کې ملاقات کیږي، زنانو یو بل سره مخامخ کیږي، نو په پټه باندې ورته دا خبره وکړي چې دغه خبرې چې ته کوم کارونه کوې کومې خبرې کوې دې تا ته دنیا کې هم نقصان او تاوان دی چې دنیا کې هم خلکو په سترګو کې سپکه شي او ورسره راتلونکي قبر او آخرت کې به هم د دې تا ته به سزا ملاویږي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک یو ځل صحابه کرامو سره روانو او 2 قبرونه مخې له راله، دوی مبارک فرمایل چې دغې دواړو قبرونو باندې عذاب شروع دی. صحیح. او بیا دوی مبارک فرمایل چې عذاب څه ډېر لوی خبرې د وجې نه دی شروع، دا یو چې دی به وړوکو تسماتې کولو نو خپل ځان به د کترو نه ساتلو، د وړوکو تسماتې د کترو نه، او دا دویم دی به چغلي کوله. صحیح. دی به د یو خبرې بل ته وړلې، خلکو ته به هغه یو بل خبرې وړلې او خلکو کې به جنګ جګړې او خلکو هغه یو خبره بل ته وړل د بل هغه بل ته وړل، دغه چغلي به کوله. نو چې کله یو انسان دومره سوچ وکړي چې سبا دغه کار ماته دنیا کې هم نقصان شته، قبر کې هم نقصان شته، نو هوښیار انسان بیا تاواني شي نه ځان ساتي. صحیح. نو په پټه باندې دغه زنانو په کار ده زموږ دغې خور له چې دغه زنانه په پټه باندې پوهېږي، ځکه چې اصلاح دپاره طریقه چې ده هغه دغه په پټه باندې انسان بل پوهېږي، نو دا اصلاح طریقه ده. صحیح. که چا په مخ کې ورته ووایي نو انسان سره نفس او شیطان ملګری دی، هغه نور هم په هغې ګناه باندې مضبوط کړي چې ستا خبر خو ټول خلکو ته پته ولګي، هسې هم راښکاره شي، هسې هم ستا خبره څرګند شوه، نو هغه بیا نور هم هغې ګناه باندې د شیطان او نفس کوشش کړي دا ولاړوي. صحیح. نو چې په پټه باندې اصلاح وشي نو هغه اصلاح بیا فایده رسوي. صحیح. مفتي صاحب د ګاونډیانو حقوق هم ډېر زیات بیان شوي دي او که زه غلط نه یم نو وایي چې صحابه ویرېده، هسې نه چې دغه ګاونډیانو دومره حقونه یې چېرته مونږ سره په جایداد کې چې کوم دی نو هغوی شریک نه شي. په دې حواله باندې که تاسو وایي چې ګاونډیانو څومره حقوق نور بیان شوي دي؟ بالکل دا حدیث پاک الفاظ چې تاسو چې کوم خبره وکړله، نبي علیه الصلاة والسلام باندې فرمایي چې جبرائیل علیه السلام به بار بار ماته راتلو، بار بار ماته راتلو او ماته به د ګاونډیانو د خیال ساتلو تلقین راکول چې قربان تاسو خپل امتیانو ته ووایه چې د ګاونډیانو خیال ساتي، د هغې عزت او حرمت، د هغې د مال، د هرې خبرې خیال ساتي. دا جبرائیل علیه السلام به خصوصا دغې خبرې دپاره بار بار راتلو. نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام به وفرمایل ما سره یره شوه چې چېرته دغې ګاونډي له د بل ګاونډي په مال او دولت کې د هغې په میراث کې د برخه ورنه کړي شي. صحیح. نو بل حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایي چې هغه انسان مؤمن نه دی، هغه انسان کامل مؤمن نه دی چې د هغې د شر نه دغه ګاونډیان په امن کې نه. صحیح. که یو ګاونډي لګیا دی د خپل بل ګاونډي ته هر قسمه که خولې باندې وي، که لاس او خپې باندې وي، که دغه چغلې په طریقه باندې وي نقصان رسوي، نو د خپل ایمان ته نقصان ورسولو. صحیح. هغه بل انسان ته خو به لږ نقصان رسولي خو خپل ایمان ته ډېر نقصان ورسول. صحیح. مفتي صاحب ستاسو هغه خبره مونږ دوباره جاري ساتو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې د میندو لپاره کوم حقونه بیان کړو په هغې به خبره جاري ساتو. ګرانو کتونکو مونږ به پروګرام کې دغه بحث جاري ساتو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی. نن پروګرام کې مونږ د ربیع اول حوالې سره خبره کوو او سپیشلی نن د 12 ربیع اول د هغې حوالې سره مونږ خبره کوو، د هغې اهمیت په حوالې سره او د تعلیماتو حوالې سره. په دې اړه باندې مونږ سره پروګرام کې موجود دي مفتي عبدالغفار قادري صاحب. ستاسو هم که څه سوالونه تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ، مفتي صاحب به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب بریک نه وړاندې تاسو د مور او د پلار په هکله باندې خبره کوئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته څه تعلیمات راکړي. جی آقا کریم علیه الصلاة والسلام بار خپل والد محترم خو د دې مبارک د دنیا راتګ نه مخکې هغې پرده کړې وه، وفات شوي او والده بیبي مبارکه چې وه هغه تقریبا 6 کالو ته چې عمر ورسېدو بیا. نو دوی مبارک ځوانۍ کې او چې کله دوی مبارک اعلان نبوت وکړلو نو والدین کریمین خو دوی مبارک نو، خو د دوی مبارک چاچي هغه د دې خدمت کړی، ماشومتوب نه دوی مبارک هغې تربیت ورکړو. نو هغه مبارکه شوه هغه فاطمه بنت اسد د هغې نامه وه، د حضرت ابو طالب صاحب هغې بیبي وه، د حضرت علي صاحب مبارک مور وه. نو دوی د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک خدمت کړی او هغې خیال ساتلو. نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغې ته به مور وې. چې کله هغه مبارکه وفات شوه حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د هغې په قبر کې چې کوم قبر تیار شو هلته کې سملاستو او بیا دوی مبارک دعا وکړه اللهم اغفر لامي فاطمه بنت اسد، خدای پاکه زما دغه مور فاطمه بنت اسد دا وبخې
د زما په خاطر او وسیله او ما نه مخکینی انبیاء کرامو په وسیله باندې. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک دومره د خپل مور خیال ساتلی چې جون کې هم د هغې خیال ساتلو او چې کله وفات شوه قبر پورې لاړو هلته کې د هغې او بیا موږ تاسو دپاره نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک قولي طور باندې اقوال پرېښي دي، نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک احکامات پرېښي دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک ټول نه لوی اهمیت مور له دا ورکړی دی چې اولاد دپاره د جنت د حاصلولو اسانه لاره چې دا د مور پلار خدمت دی. صحیح. خصوصا بیا مور خدمت ته دوی مبارک ډېر زیات ترجیح ورکړی دی. یو حدیث پاک کې راځي یو صحابي تپوس وکړ قربان ما باندې ټول نه زیات حق د چا دی؟ دوی مبارک فرمایي ستا د مور. بیا تپوس وکړو بیا را باندې ټول نه زیات چا حق دی؟ دوی مبارک بیا وفرمایي ستا د مور. دریم ځل باندې بیا تپوس وکړو چې ما باندې ټول نه زیات حق د چا دی؟ دوی مبارک فرمایل د مور. چې څلورم ځل باندې بیا تپوس وکړو دوی مبارک فرمایي ستا د پلار. صحیح. نو مقصد دا چې دغه مور دغه بچو دپاره درې لوی لوی تکلیفونه برداشت کړي وي. یو چې کله ماشوم په ګېډه شو نو 9 میاشتې بیا د ولادت هغه تکلیف او بیا د هغې تربیت هغه تکلیف، دغه درې لوی لوی تکلیفونه مور برداشت کړي دي. نو اسلام ولا بیا هغه 3 مرتبې مور له ورکړي دي او بیا 4 مرتبه چې هغه پلار له ورکړې ده. بیا بعض اوقات داسې وشي چې بعضې خلک ودونه وکړي نو هغې بیا واده سره ډېر توجه هغه ښځې طرف ته شي او مور او پلار ته نه هغه پاتې شي. یاد ساتئ اسلام د بیلنس تعلیم ورکوي چې دې کې به توازن قایم ساتئ. د مور پلار خپل حقوق دي، د هغې خپل ادب احترام دی، هغه به هم بچې هغه به هم پوره کوي او د ښځې خپل حقوق دي، د ښځې خپل ذمهوارۍ دي، د هغې خپل پابندۍ دي، د هغه خپل ډیوټي چې د هغه اسلام په خاوند باندې مقرر کړی خاوند به هغه هم پوره کوي. نو داسې به نه کوي چې مکمل طور باندې ښځې طرف ته متوجه شي مور پرېږدي. صحیح. او داسې به هم نه کوي چې مکمل مور طرف ته متوجه شي ښځه پرېږدي. صحیح. بلکې مور هغه خدمت غواړي ځکه چې د بچي چې کله واده وشي نو اکثر مور او پلار بیا هغه کمزوري شوي بوډاګان شوي چې زوی ځوان شي او واده وکړي نو بیا اکثر مور او پلار بوډاتوب ته نږدې شوي نو هغه وخت کې هغې ته د خدمت ضرورت وي، هغې ته توجه ضرورت وي. نو دغه وخت کې د مور پلار خدمت او توجه هغې له ورکړي او ښځې سره د ده هسې هم ټول عمر دی. صحیح. چې نن تېنه مور او پلار په خدمت باندې خوشحاله دنیا نه لاړل نو راتلونکي ژوند کې دغه خاوند سره به دغې ښځې هغه ټول عمر خوشحالۍ کې تیر شي. او که نن د ښځې له توجه ورکړه د ښځې خبرو له اهمیت ورکړو او مور خبرې وروستو کړې نو یاد ساتئ چې د مور او پلار دعاګانې ورسره نه وي راتلونکي ژوند به د هم ناکامه وي. نو ده له خاوند له پکار دی چې مور پلار او ښځې په منځ کې بیلنس قایم کړي. د ښځه د خاوند سره هغه تړلی وي نو هغه پوهه کړي چې دا زما مور پلار دی د دې خدمت د دې ادب احترام ما باندې لازم دی. ته به خفه کېږې نه، زه به د دې خدمت دپاره د دې د ادب احترام دپاره بعضې کارونه کوم ته به نه خفه کېږي. نو خاوند چې ښځه پوهه کړي او دغه ورته وایي چې دا زما مور پلار دی ستا هم مور پلار دی او دغه خاوند خپل سر خواښې هم خپل ځان دپاره مور پلار وګڼي. صحیح. د ښځې مور پلار ځان دپاره مور پلار وګڼي او ښځې ته دا تعلیم ورکړي ته به زما مور پلار چې د هغه خپل مور پلار ګڼې نو چې کله خاوند د خپل سخر خواښې ادب احترام کې د هغې خیال ساتي نو بیا دغه لور دې کې څومره هم ډېر کم هم انسانیت وي نو دومره احساس به پکې چې دا زما د مور پلار خیال ساتي نو دا به هم د دې مور پلار خیال ساتي. نو اسلام موږ ته دې خبرې تعلیم راکړي چې ښځې خپل حقوق قرآن بیان کړي دي. رب ذوالجلال په قرآن مجید کې د ښځې حقوق بیان کړي دي. رب ذوالجلال فرمایي وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف چې خاوند باندې لازم دی چې خپل ښځې له جامه پیزار د هغې خوراک څښاک دا به خیال ساتي، د هغې حقوق به ادا کوي. قرآن پاک فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن چې ای خاوندانو دا ښځې ستاسو لباس دی او ای ښځو خاوندان تاسو دپاره لباس دی. لباس کار دا دی چې هغه عیبونه پټوي، د یو بل باندې پرده اچي. نو خاوند به د ښځې په عیبونو باندې پرده اچي او ښځه به د خاوند په عیبونو باندې پرده اچي. د یو بل خبرې د کمرې نه بهر به نه کوي، د خپل کور خبرې به جنۍ چې د هغه خپل مور پلار په کور کې نه کوي او د مور پلار هغه کور هغه خبرې به خپل کور کې نه کوي. چې کله د یو بل په عیبونو باندې پردې اچي د یو بل خیال ساتي نو دغه کورنۍ به یو مثالي او ښایسته کورنۍ وي. د اسلامي تعلیمات باندې عمل کوي، د مور پلار خیال هم ساتي، د ښځې بچو خیال هم ساتي. دغه خاوند په رزق کې به هم برکات وي، د مور پلار دعاګانې به هم ورسره وي، د رب ذوالجلال رحمت به هم ورسره وي. صحیح. مفتي صاحب تاسو ډېر تفصیلي دغه څیز بیان کړو ځکه چې موږ وګورو زموږ په معاشره کې په کورونو کې دغه وړې وړې مسلې راځي او دغه وړو مسلو نه چې کوم دی نو بیا غټې غټې مسلې جوړې شي. دغه شان چې کوم دی نو بیا د لور په هکله باندې چې کوم دي یا د هکله یا د قرضدارو په هکله چې کوم حقوق بیان کړی شوي او څه تعلیمات راکړي په دې به هم تفصیلي خبرې اترې کوو. خو موږ سره پروګرام کې موجود دی حافظ محمد فیضان او د هغې نه به یو نعت شریف وورو. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماشاءالله سبحان الله.
مفتی صاحب تاسو د مور او بیا د ښځې چې کوم دی نو کوم حقونه بیان کړه کوم چې موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه تعلیمات راکړو د لور په اړه باندې چې کوم دی نو څه حقوق بیان شوي دي او بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو دې سره د پیش کېدو یا معاملات کولو چې کوم دی نو کم درس راکړی دی. جی نن د 12 ربیع الاول شریف مبارک ورځ ده. جی په دې ورځ باندې چې کله آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړل نو هغې یو غرض یو مقصد او د هغې یو پیغام دا هم و چې دا لور دغه زنانه دغه لوریانې دا د خدای پاک یو نعمت دی. صحیح. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ټول نه لوی تعلیم د لور په باره کې دا راکړه چې خپله لور بیبي سید النساء سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ته نبی علیه الصلاۃ والسلام بعد خپل ځیګر ټوکړه ووې. صحیح. چې دا زما د جګر ټوکړه ده دا د زما زړه ټوټه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک لور بیبي له دومره اهمیت ورکړو چې دې مبارک به چې کله تشریف راوړلو لور بیبي مبارک نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره دی نه چې امام الانبیا دی د ټولو مخلوقاتو سردار دی هغې مبارک د خپل لور بیبي مبارک په مینې محبت او احترام کې به خپل ځای نه پاڅېدو. صحیح. او خپله لور بیبي به ځان سره نږدې کېنوله. صحیح. او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک به تندې باندې به ښکل کړله او چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک به خپل لور بیبي کور ته ورلو نو هلته کې هغه مبارک به هم دغه طریقه کوله. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په احترام کې به هغه پاسېده او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک تندې مبارک به ښکل کړلو. نو موږ ته اسلام دا تعلیم راکړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا سبق پرېښی دی چې پلار لور کره ورتلل پکار دي. صحیح. بعضې خلک لور کره تلل ورور چې دی هغه خور کره ځي پلار لور کره ځي نو هغه ځان دپاره بېزتي ګڼي زه د لور کور اوبه نه څکمه د لور کور خوراک نه کومه یا ورور خور کره لاړ شي نو هلته کې بعضې خلک دا یاد ساتي دا د جاهلیت خبرې دي. نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل لور بیبي کور ته هم ورغلی دی هغې مبارک هلته کې خوراک کاک دا خبرې د اسلام منې کړي نه دي هلته کې انسان دا کار کولی شي او د لور بیبي احترام کې نبي صلی الله علیه وسلم مبارک پاسېدلی دی د خپل لور په احترام کې پاسېدل هغې له تحفې تحایف ورکول د هغې خیال ساتل دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقه ده. نو چې کله مونږ نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک تعلیمات زده کړو په هغې باندې عمل شروع کړو نو رب به مونږ نه رضا شي. صحیح. زموږ په کور کې برکات زموږ په رزق کې برکات او زموږ په ژوند کې دغه برکات ځکه نشته چې مونږ خپل زړه د خپل خواهش د خپل نفس خبرې منو او د الله او د الله رسول هغه قانون وروسته پرېښی دی. صحیح. خلک وایي زما زړه نه مني نو دا زړه نه دا دننه هغه نفس او شیطان دا خبرې کوي. صحیح. چې د لور په پیدایش باندې جاهلیت کې به خلکو مخ تور شو. صحیح. قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله دنیا ته تشریف آوري نو کړی او دوی مبارک دغه قانون خلکو ته نو بیان کړی خلکو کې لا انقلاب نو راغلی و اذا بشر احدهم بالانثى نو کله چې یو کس له به د لور پیدایش خبره ورکړې شوه نو هغه مخ په تک تور شو. صحیح. وهو کظیم دی به غوسه شو. صحیح. مفتی صاحب تاسو به دا خبر هم دې ځای نه جاري ساتي موږ سره یو لایف کال دی. جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ سلام پرویز پېښور نه. جی جی مفتی صاحب یو واقعه ده حدیث شریف دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دعا داسې مه غواړئ چې خدای دې چې زما خیر نو دا دعا قبوله کړي. دې مطلب دا شو چې که دې کې خیر نه نو دعا مه قبلوه نو خدای خو دې دغه نه دی عاجز نه دی چې هغه ستا خبره ومني چې که خوښه وي نو ستا خبره به ومني که نه خوښه ستا خبره ومني. په دې باندې لږ روشني واچوئ چې د دې متعلق تاسو څه وایئ. او بل دا دی چې سفر کې چې بنده ځي او په لاره پر مثال په طور جهاز کې ځي او د ماسپښین وختي او د مازدیګر مونځ به قضا په جهاز کې راځي نو صلاتین کم کم کولی شي او کم یو ځای کولی شي. د دې متعلق لږ وضاحت وکړئ. صحیح. تاسو ته مفتی صاحب جواب درکوي. جی مفتی صاحب وړاندې خو دوی دعا خبره ده. جی دعا کې اصل کې دا دعا مستقل عبادت دی. جی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دعا ته د عبادت مغز ویلی دی چې دا یو غرضي عبادت دی دا یو مستقل عبادت دی دا اهم عبادت دی. چې کله بیا انسان دعا کوي هغې دپاره قانون هم نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیان کړی دی چې دعا کې به دا نه وي خدای پاک تا خوښې ماله دا راکړې که ستا خوښې ماله مه راکړې داسې مه وایې. نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه شانتې الفاظو نه منع کړې ده بلکې انسان له پکار دی چې رب ذوالجلال نه سوال وکړي باری تعالی ماله دا شی راکړې.
که هغه بیا دغه انسان په حق کې ښه نه وي نو رب ذوالجلال علیم بذات صدور ذات دی هغه رب ذوالجلال د انسان په ټول خبرو باندې پوهېږي رب ذوالجلال بیا هغه شیز ورکوي د هغه خوښوي که هغې په عوض کې بل څه ورکوي که آخرت کې اجر ورکوي دا بیا د هغه خوښه ده خو رب ذوالجلال آپشن نه ورکول پکار باید تا داسې وکړي نو دا وکړو که ستا خوښوي داسې وکړي بلکې رب ذوالجلال نه د خپل علم او خپل پوهې مطابق ښه شی غوښتل پکار دي چې انسان ته خپل ذهن کې پوهې چې دا شی ماله ښه دی هغې سوال کول پکار دي مطلب دا چې دعا غوښتل پکار دي که دعا قبول شي یا قبول نه شي خو په آخرت کې به اجر خامخا ملوي بالکل دعا بې ځای نه ځي یا دنیا کې به دغه شیز ملو شي فورا یا به لږ وخت پس ملو شي یا به د هغې په عوض کې خدای پاک بل یو څیز ورکړي اوس به یا وروستو که دنیا کې د هغې دعا په عوض کې هېڅ ملو نه شو نو بیا به آخرت کې د الله د هغې انعام ورکوي علما کرامو لیکلي چې آخرت کې چې کله دغه انسان ته دنیا کې د هغې دعاګانې چې کومې نوې قبول شوې هغې دومره لوی انعام ملو شي چې دی به آخرت کې دغه ارمان کې کاش کې زما په دنیا کې یو دعا هم نوې قبوله شوې ما ته دلته کې اجر ملو شوی صحیح مفتی صاحب دی دویم کوېسچن هم پاتې دی هغه به هم تاسو نه کو خو دا وخت یو بل کالر دی موږ سره جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه جی السلام علیکم زه عایشه خبرې کوم اسټرالیا نه جی جی مفتی صاحب ته ووایئ چې موږ ته د سجده صف طریقه وښایي چې دا اللهم صلی اللهم بارک ووایو نو بیا به سلام ګرځو او که التحیات لله چې ووایو بیا به سلام ګرځو لکه مونځ کې څه غلطي مونږ نه وشي نو د هغې طریقه راته وښایي تاسو دې کوېشن ور صحیح تاسو ته د هغې جواب درکوي جی مفتی زه ټیک شوم جی دې اول چې کوم کالر سوال کړو دویم سوال کړو چې سفر کې مونځ به څنګه کوو نو یاد ساتئ سفر کې اسلام احکامات د قیام حالت نه په خپل کور کې انسان پاتې کېږي خپل ښه قانون بدل کړی دی چې کله انسان په سفر باندې وځي نو څلور رکعته مونځ به 2 رکعته کوي ماسپښین مازدیګر او ماسوتن دا څلور رکعته به 2 رکعته کوي بیا سفر کې بعض اوقات انسان ته تعدي وي زر ځان رسول وي نو اسلام بیا دغه آپشن هم ورکړی دی چې نن سبا جدید ساینس ترقي کړې ده انسان په موبایل باندې معلومولی شي چې ماسپښین وخت څه ټایم ختمیږي مازدیګر وخت کوم وخت شروع کېږي نو دی په هغه موبایل په حساب باندې خپل معلوماتو کې دغه علاقه کې ماسپښین وخت کله ختمیږي مازدیګر وخت کوم وخت سټارټ کېږي نو آخر وخت کې د چېرته سټے وکړي هلته کې چې کله ماسپښین آخري وخت وي نو 2 رکعته سفر کې که چې د سفر کې د 2 رکعته ماسپښین هغه دی وکړي بیا د لږ ساعت کښېني چې کله مازدیګر وخت داخل شي 15 منټه پس 2 منټه پس بیا د مازدیګر وخت مازدیګر مونځ په خپل وخت کې وکړي چې کله وخت شروع شو نو دغه یو ځل سټے کولو کې به دغه دواړه مونځونه ادا شي بیا د سفر شروع کړي او بیا د ماښام او ماسوتن دا ټایم دی وګوري چې ماښام او ماسوتن دا ټایم څه ټایم ماښام ختمیږي او بیا ماسوتن شروع کېږي نو آخر وخت کې ماښام هغه وخت کې د ماښام مونځو کې بیا د 2-3 منټه کښېني او هغې نه وروسته چې کله ماسوتن وخت داخل شي نو هغې نه وروسته د ماسوتن مونځو کې او بیا د روان شي نو بیا به سهاره پورې ډېر ټایم یې ورسره صحیح بل عایشه چې کوم دی نو د مونځ حوالې سره سیده صاحب داسې ده چې په مونځ کې که فرض انسان نه لیټ شو صحیح یا زیات شو چا 2 بجې 3 سجدې وکړې یا دویم یو سجده چې ده رکوع نه وروسته بیا د لیټ سجدې ته لاړو ډېر زیات انتظار وکړو نو یو فرض لیټ شي یا واجب ترې نه پاتې شي په هیره باندې نو دې کې بیا سجده سهوه کوي نو سجده سهوه طریقه دا ده چې کله آخري قاعده کې کښېني نو یو طرف ته به سلام وګرځي او تشهد پورې اتحیات پورې د اتحیات تشهد دا به ووي او یو طرف ته سلام وګرځي هغې نه وروسته بیا 2 سجدې وکړي او بیا به تشهد او بیا به درود پاک او دعا به ووي بیا به سلام وګرځي صحیح ګرانو کتونکو پروګرام کې به مونږ هم په دې موضوع باندې چې کوم دی نو بحث جاري ساتو مفتی صاحب به مونږ سره پروګرام کې موجود وي اوس یو وړې شان د مې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې اوس بیا هر کله نن مونږ خبره کوو د ربیع اول حوالې سره نن 12 ربیع اول دی او نن ورځ باندې چې کوم دی نو خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف راوړو د هغې ولادت چې په دې باندې خبرې اترې کوو مونږ سره مفتی صاحب هم پروګرام کې موجود دي مفتی صاحب تاسو د بریک نه وړاندې چې کوم دی نو د لور حقونو حوالې سره او د هغې ته مونږ ته چې کوم دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه تعلیمات راکړو په هغې باندې تاسو خبره کوله نیمه کې پاتې شوه که تاسو هغه جاري وساتئ جی آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک به خپل لور بیبي سره ډېر مینه محبت کولو او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک به هغې ته تحفې تحایف هغه به هم ورکولو هغې کور ته به هم تګ راتګ کولو او بیا د هغې مبارک چې کوم اولاد و حسنین کریمین هغې سره به هم نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډېر مینه کوله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بله لور د زینب رضی الله تعالی عنها د هغې مبارکې لور وه امامه
رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باغی سره ډیره مینه کوله اور حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهم مبارک راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو پر امام حسن صاحب را روانو دی مبارک په منبر باندې ناستو او دا ماشوم ډیر وړو کې او دا مبارک را روانو نو را پریوتو او بیا را پاسه دو را روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد تقریر دوران کې منبر نه دی مبارک را کوشو صحیح دی مبارک تقریر بیان په جماعت کې هغه پرې خو دی مبارک هغه امام حسن صاحب اوچت کو ځان سره هغې کې کېنولو او نبي صلی الله مبارک یې سره صحابه کرام په مخ کې مینه محبت وکړو صحیح او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به حسنین کریمین ښکلولو دی مبارک فرمایي دا زما ګلونه دي صحیح اور بعض خلک نن سبا هم زموږ په معاشره کې بعض خلکو کې دا جاهلیت هغه عادت راغلی دی چې هغې وي چې مونږ خو ماشومان نه ښکلو مونږ خو ماشومان غېږه کې نه ګرځو صحیح مونږ خو ماشومان دا خو ماشومان کلاړل دا د ښځو کار دی صحیح هغې ته ځان بد ښکاري که ماشوم غېږې کې واخلي نو دوی وي چې مرګۍ به راته وي چې ته د ښځې غلام یې ته ماشومان کلاری ته کور کې ماشومان تا باندې کلاری دا غلطې سوچ دی غلطې خبرې دي نبي علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه زیات غیرتمند ایو مبارک نه زیات چې د عزتمند هېڅ حکم نه صحیح هغې مبارک حسنین کریمین ځان سره غېږه کې اخیستي د هغې ګرځولي دي هغې مبارک خپله نوسۍ دغه امامه رضی الله تعالی عنها هغې نامه وه دا نبي علیہ الصلوۃ والسلام بعد ځان سره په مونځ کې هم غېږه کې نیولې ده یو پرې دوی مبارک جمع ورکوله مونځ کې دوی مبارک سره غېږه کې وه چې دوی مبارک به سجدې ته تلو نو هغه ماشومه هوښیاره به ښکته په کوش وه او چې کله دوی مبارک به سجدې نه پاڅېدو نو بیا به نبي صاحب غېږې ته وختله او نبي صلی الله مبارک به ولاړه باندې جمع ورکوله دا مبارک دوی مبارک په غېږه کې وه یو حدیث پاک کې راځي نبي علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه خپل نوسي مبارکان ښکل کړل نو یو صحابي عرض وکړ قربان زما خو بچي دي ما خپل بچي ته نه دی ښکل کړي نو دوی مبارک فرمایي دا خو خدای پاک هغه رحمت دی چې خلکو په زړونو کې خدای پاک ایښی دی دا ماشوم ښکلول دا هم د نبي علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سنت دی که خپل ماشومان زامن نوسي لور دا خپل انسان ماشومان ښکلي نو دا هم د نبي علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طریقه ده په دې باندې هم اسلام کې اجر و ثواب ملاویږي نو دا د ماشومانو له مینه محبت هغې له اهمیت ورکول هغې له تربیت ورکول هغې له توجه ورکول هغې ګرځول دا د هغې حق دی دا د نبي علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طریقه ده د هغې مبارک سنت دی نو دا ځان دپاره یو عیب یو بده خبر نه ګڼل پکار چې انسان ځان دپاره یو عیب وګڼي چې زه مشر یم د خاندان مشر یم یا زه دفتر مشر یم یا ما له خدای یو عهده راکړې ده زه به ماشوم غېږ کې واخلم بار به وځم خلک به ما پسې خبرې کوي یاد ساتئ خلکو پسې خولي دي خلکو پسې ژبه ده هغوی به خامخا خبرې کوي نو ښه خبره دا ده چې انسان په اسلام باندې عمل وکړي که بیا ورپسې څوک خبرې کوي نو ده ته د خدای او رسول په قانون باندې روان دی هغه خبرې به ته نقصان نه رسي او که دې غېږه کې نه ګرځي نو بیا به هم خلک وایي چې خپل بچو خیال نه ساتي خپل نسو خیال نه ساتي اړو چې ته مونږ ماشوم د هغې په غېږه کې ونه لیدلو که ګرځي نو بیا به هم خبرې کوي که نه ګرځي نو بیا به هم خبرې کوي نو چې وګرځي نو سنتو باندې به هم عمل راشي دین باندې به هم عمل راشي بچو به هم یو حق ادا شي د هغې سره مینه محبت اظهار به هم وشي که بیا خبرې کوي نو دا څه بده خبره هم نه ده ځکه انسان په دین باندې روان دی په شریعت باندې روان دی صحیح مفتي صاحب دې سره که مونږ وګورو نو کله چې مونږ د کور ماشومانو سره چې کوم دی نو مینه کوو هغې خیال ساتو هغې چې کوم دی نو په غېږه کې ګرځوو هغې باندې شفقت کوو نو په دې کې چې کوم دی نو کور کې اتفاق هم راځي د کور نور خلک هم خوشحالېږي د هغې مور او پلار چې کوم دی نو ستا نه چې کوم دی ډېر زیات خوشحاله شي چې دې زما د بچو ډېر زیات خیال ساتي نو په کور کې هغه اتفاق هم دې سره پیدا کېږي جی بالکل دې سره کله انسان په کور کې د مینې محبت اظهار کوي د ماشومانو سره نو هغې سره کور کې د یو نبي علیہ الصلوۃ والسلام بعد سنت باندې د عمل هغه برکات نازلېږي صحیح دا د نبي علیہ الصلوۃ والسلام بعد طریقه ده چې څومره مونږ په دین باندې به عمل کوو عمر به زموږ په کور کې برکات ډېر نازلېږي نو هغې سره شیطان بیا منځ نه وځي که منځ کې څه خفګان هم وي نو هغه خفګان چې دی هغه زړه نه وځي نو دا د نبي علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ده په دې باندې زموږ ګټه ده چې مونږ عمل وکړو صحیح دا وخت موږ سره یو کالر دی جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام جانګل خبرې کوم پېښور نه جی جی مفتی صاحب اوس یو کالر د دوا په جواب کې دا ویلي و چې داسې نه ویل پکار چې که دې کې زما ښېګړی نو قبول دي شي که نه نو نه دي قبلیږي جی جی خو خلک خو داسې نه وایي چې دې کې زما ښېګړی نه نو مې قبلوی خدایه بس که دې کې زما خیر نو دا قبول کړې او بل دا دی چې د استخارې په مسنون دوا کې هم دا ده چې خدایه که دې کې زما خیر نو دا ماته دا لاره نیغه کې ماته وښیه نو د دې متعلق تاسو څه وایئ ځکه چې څوک خو داسې نه وایي که دې کې زما خیر نه نو ماله مه کوه خلک هم دغه وایي خدایه که دې کې زما خیر دا وکړې نو د دې متعلق تاسو څه وایئ صحیح تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي جی مخکنی کالر سوال کې دا خبره کړې وه چې که چېرې انسان دعا کې دغه وي
هغې د یو حدیث پاک په حوالې سره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغې حدیث پاک یو قانون بیان کړو چې کله تاسو د رب ذوالجلال نه سوال کوئ نو یقین سره کوئ صحیح چې خدای پاک دغه شیز ماله راکړي صحیح پوره یقین سره اور چې کله انسان دعا کوي نو بل حدیث پاک قانون دا دی چې انسان به دعا کې غفلت اظهار نه کوي صحیح چې سوال کوي د خدای پاک نه خولې باندې د خدای پاک سره هغه دعا هغه الفاظ یې زړه کې بل څه وي صحیح اخوا دېخوا ګوري اخوا دېخوا سوچ کوي لاسونه رب ته پورته کړي اور سوچ و فکر اور نظر او توجه اخوا دېخوا وي نو چې کله انسان دعا کوي نو د رب ذوالجلال سره په دې یقین باندې دعا پکار ده چې رب ذوالجلال زما دعا قبلونکی دی صحیح نو په هغې کې بیا بعضې قیوداتو دغې نه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک منع کړې ده لکه یو بل حدیث پاک راځي چې یو صحابي دعا کوله یو تابعی دعا کوله د صحابي زویو هغه دا دعا کوله چې باری تعالی ما ته په جنت کې په ښي طرف باندې سپین محل راکې نو هغې صحابي ورته آواز ورکړو چې ای زویه چې کله رب نه غواړې نو جنت غواړه چې جنت درکړو نو بیا به هغې کې محل او دا څه ته غواړې هغه به هر څه میلاویږي نو مقصد دا چې دعا کې موږ له بعض آپشن نه لګول پکار چې داسې یا داسې یا داسې او چې کوم دغه روډ د استخارې خبره وکړله نو استخارې کې دغه نبي علیه الصلاة والسلام په خپله تعلیم ورکړی دی نبی علیه الصلاة والسلام په خپله دغه تعلیم ورکړی دی نو هغه دعاګانو کې هغه آپشن چې هغه نبي علیه الصلاة والسلام ښودلي دي هغه موږ کولی شو خو هغه آپشن نشو لګولی چې کوم اجازت موږ ته نبي علیه الصلاة والسلام نه دی کړي صحیح نو مفتی صاحب دعا او استخاره کې فرق شته دعا د الله نه ډایرک غوښتل او استخاره مشوره کول جی استخاره چې دا یو مشوره ده هغې کې بیا انسان مشوره کې چې چا سره مشوره کوي نو د هغې د علم او پوهې مطابق ته نه تپوس کوي ما ته ووایه چې داسې ماله ښه دی که داسې ماله ښه ده نو استخاره یو بیل چیز دی او دغه چې انسان چې کوم عام طور باندې دعا کوي دا بیل چیز دی نو چې دعا کې به انسان داسې آپشن او دغه شانتې قیودات او داسې خبرې نه کوي چې هغې شریعت موږ ته اجازت نه راکړي او استخاره کې چې کوم انسان دغه آپشن لګوي ما دپاره دا خیري بهتره دا راته وښیه که دا خیري دا نو هغې کې انسان دا غواړي چې بهتره ما ته وښیه صحیح هغې کې هغه ځان دپاره هغې په خپله پکې شک دی چې دا کار ماله ښه دی او که نه دی ښه او دعا کې چې دی کوم یو چیز غواړي هغې کې ده ته پته وي چې ما دپاره دا ښه دی ځکه دا غواړم ځکه استخاره چې ده په ناروا باندې غلط چیز باندې کول پکار هغه چیز باندې کول پکار دی چې هغې کې د هغې شک دی واده کوم دا رشته به ماله ښه وي که نه وي ښه دغه روزګار کاروبار کوم دا ما دپاره ښه وي که نه دی ښه داسې کارونو کې استخاره پکار ده او دعا په هم هغه چیز کې پکار دی چې انسان ته پته چې دا کار ښه شی دی دغه چیز ښه شی دی که چېرې دغه ښه نه دی نو بیا د رب ذوالجلال نه حرام او ناروا او غلط چیز غوښتل نه دی پکار صحیح مفتی صاحب دې نه وړاندې مونږ چې کوم دی نو د لور په حقونو باندې چې کوم دی نو خبره وکړه د ماشومانو شفقت حوالې سره مونږ خبره وکړه دویم طرف ته که مونږ وګورو د رونه چې کوم دی مونږ سره په کور کې موجود وي د رونو لپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته څه تعلیمات راکړي جی بالکل بعض اوقات د چا والدین هغه دنیا نه پرده کړي نو بیا هغې نه وروسته رور چې دی هغه د کور هغه مشر وي مشر رور نو بیا مونږ ګورو اکثر زموږ په معاشره کې چې کله والدین وي نو رونه په خپلو کې اتفاق اتحاد قایم وي چې کله والدین لاړ شي نو بیا په خپلو کې بې اتفاقي راشي او یو بل نه بیل شي بیلېدل اسلام دې نه منې نه کوي خو بیلېدل د کورونو پکار دی د فیملی پکار دی د زړونو نه دی پکار که انسان فیملی هغه کور تنګ دی کور وړوکی دی بل ځای ته ځي نو بل ځای ته لاړ شي دې نه اسلام منې نه کوي خو زړه چې دی هغه یو ځای پکار دی د یو بل ادب احترام د یو بل مینه محبت د یو بل خیال ساتل کشر دی مشر باندې خیال ساتي او مشر دی په کشر باندې شفقت کوي اسلام دغه قانون نبی علیه الصلاة والسلام باره بیان کړی نبی علیه الصلاة والسلام باره فرمایي لیس منا هغه کس زمونږ د امتیانو د مسلمانانو د کامل مسلمانانو د ډلې نه دی څوک چې من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا چې هغه مشر چې په کشر باندې رحم نه کوي شفقت نه کوي او هغه کشر هم زموږ د ډلې نه دی چې هغه د خپل مشر ادب احترام نه کوي نو چې کله بیا مور او پلار نه وي د چا مشر نه وي خاندان باندې مور او پلار وفات شو نو بیا مشر رور له اسلام چې دی هغه د پلار مرتبه ورکړې ده چې کشران به دغه مشر ورور خیال ساتي او مشر ورور له هم پکار دی چې داسې فیصلې او داسې خبرې به کوي چې د هغې کې د کشرانو ګټه وي خپل ذاتي ګټې ته به نه ګوري چې خپل ذات دپاره ګټه ولټي بلکې کشرانو ګټې پسې به هم کوشش کوي داسې کارونه به کوي چې د هغې سره کور کې او کشرانو کې اتفاق راشي مینه محبت راشي نو اسلام بیا دغې رور له مشر رور له چې دغه د پلار هغه مرتبه ورکړې ده نو بیا پکار دا دی چې مونږ چې د چا والدین دنیا نه پرده کړي نو مشر رور ته بیا دروند نظر باندې وګورو هغې له ادب احترام ورکو او هغې مشر هم بیا دا ذمهواري او دغه دا ډیوټي ده چې هغه به هم دا نه وي چې زه مشر یم زه زړه کې څه راځي هغه به کومه زما هر یو فیصله به کشران مني
مشر د کشر سره مشورې هم کوي او داسې کارونه هم کوي چې د هغې سره کشرانو سره اتفاق اتحاد راشي. صحیح. ګرانو کتونکو مونږ په دې پروګرام کې چې کوم دی نو دغه د مختلف چې زمونږ په خاندانونو کې رشتې وي، زمونږ ګاونډیان یې مونږ سره چې کوم دی نو یتیمانان یې په ګاونډ کې یا په کلي کې یا په خاندان کې د هغې حوالې سره مونږ ته اسلامي تعلیمات څه وایي او دغه د دې خلکو حقونه څه دي په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. اوس یو وړې شان دمې ته مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی مونږ سره پروګرام کې موجود دی مفتی عبدالغفار قادري صاحب. هغې چې کوم دی نو مونږ ته نن د بر ربیع اول حوالې سره چې کوم دی ډېر تفصیلي خبرې وکړې او دغه بحث تر اوسه پورې جاري دی. مفتی صاحب د دای نه پس که مونږ وګورو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو د مسلمانانو معاشي حالات څنګه او د دې لپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته څه داسې تعلیمات راکړي چې زمونږ د مسلمانانو یا زمونږ د معاشرې چې کوم دی معاشي حالات چې کوم دی هغه بهتر شي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نن د پیدایش ورځ ده. د مناسبت سره د هغې مبارک معاشي تعلیمات دغه دي چې یو انسان د بل انسان سره مرسته وکړي. چاله خدای پاک مال ورکړی دی، دولت ورکړی دی، حیثیت ورکړی دی، د دغه مال او دولت خپل ځان سره جمع نه کړي بلکې هغه سرکولیشن اف ویلث وکړي. صحیح. نو سرکولیشن اف ویلث دپاره اسلام چې دی هغه زکات راوستو. صحیح. چې کال کې به یو پیره مالدار خلک زکات ورکوي. وړوکي اختر کې به هغې سرسایه ورکوي. صحیح. غټ اختر کې به د هغې دغه غوښې دا به غریبانان له ورکوي. او دغه سان ته که چېرې کلي علاقه معاشره په خاندان کې بعض اوقات د چا کاروبار کې نقصان وشي، هغه پکې تاواني شي، بیماري پرې راشي، هغې کې هغه قرضداري شي، یا واده خوشحالي داسې څه موقع پرې راشي چې هغې کې هغه قرضداري شي، نو بیا اسلام موږ له دغه تعلیم راکوي چې دغه خلکو قرضدارانو مرسته وکړي. صحیح. حدیث پاک راځي چې کله اسلامي حکومت مدینه منوره کې مضبوط شو، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک قانون بیان کو چې من ترکه دیاعن فالیه، چې څوک چا درانه پرېښودو د هغې ذموار زه یم. معنا دا چې چا باندې قرض دی هغه قرض به زه ادا کوم، د هغې د هغه نه بچي پاتې شو، کونډه ده، یتیمانان دي، د هغې خرچه، د هغې ذمواري، د هغې چې مالي مدد دی هغه به زه کوم، یتیمانانو خیال به زه ساتم. او بیا د من ترکه مالا فلورثته، چا نه مال پاتې شو، دولت پاتې شو، هغه زه نه اخلم، هغه د وارثانو باندې تقسیم کړي. صحیح. نو دا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک قانون بیان کو چې د معاشرې کې چې کوم مالدار خلک دي د هغې له پکار ده چې خپل خاندان باندې نظر واچي. که یو ورور مالدار دی بل ورور کمزوری دی نو دغه مالدار ورور له پکار دی خپل ورور له ټول نه اول زکات ورکړي، د خپل مالي مدد خپل مالي ورکړه د خپل ورور له وکړي. ځکه چې خپل کور کې چې رور مضبوط وي نو مونږ لیدلی دي چې نن مالداران سبا غریبه کېدای شي دغه رور سبا کاروبار کې نقصان وکړي، نو دغه رور چې د ځان سره مضبوط کو، مالی طور باندې مستحکم کو، د کاروبار روان کو، د مضبوط کو، سبا به دغه رور د رور سره مدد کوي. صحیح. دغه تره چې خپل ورواره سره مالی سپورټ کوي، هغه کاروبار ولا روان کو، مالی سپورټ ولا ورکو، هغه ځان سره مضبوط کو، نو سبا کېدای شي تره کاروبار کې نقصان وکړي، دغه ورواره به په کار راځي. نو اسلام د معاشي حالت مضبوطول دپاره دغه قانون جوړ کړو چې خلک د زکات ورکړي ټول اول په خپل خاندان کې. نږدې خپلوان الله، ورور دی، ورواره دی، تره دی، ماما دی، ماما زوی دی، ترو زوی دی، دغه زنانه دي، د ټول انسان چې نږدې خپلوان نه شي هغې مستحقین دي هغې له زکات ورکړي. او دغه شانته بیا اسلامي حکومت کې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د خپلو چې کوم رعایا او چې کوم ماتحت افراد و د هغې د قرض بوج هم ذمواري اخیسته وه چې د هغې قرضدار دي، موږ به د هغې قرض ادا کړو، د هغې بچي پاتې دي، د هغې یتیمانان ماشومان پاتې دي، د هغې ذمواري به هم موږ پوره کړو. نو چې کله موږ په معاشره کې مالدار خلک دغه خلکو غریبانانو کونډو ذمواري پوره کړو نو د دوی په دعاګانو باندې دغه مالدار خلکو په مال کې کمی نه راځي، د هغې دعاګانې به وسوي، کاروبار به نور مخکې روان وي، هغې باندې به غربت نه راځي، د هغې مال به سوا کېږي، ځکه یتیم او د کونډې دعا به ورسره وي، د معذور او د ضرورتمند دعا به ورسره وي. او کوم انسان چې ځان سره پیسې جمع کړي، زکات نه ورکوي، خیرات نه ورکوي، صدقې نه کوي، نو په هغې باندې بیا بیمارۍ تکلیفونه راځي. کومې پیسې د زکات کې ورکول هغه بیا ډاکټران نه ورکوي، کومې پیسې د غریبانو له ورکول هغه به سبا مقدمې او هغه باندې هغه بیا وکیلانو له عدالت کې به ورکوي. نو بل طرف نه هغه پیسې وځي
خو چې کله انسان صدقې په ذریعه باندې زکات په ذریعه باندې د خدای پاک په لاره کې غریبانو لور کی نو دغه دعاګانې هم وسره شي دغه نیک عمل غ برکات هم وسره شي دین اسلام باندې د عمل غ برکات هم وسره مرګري شي. صحیح مفتی صاحب پروګرام ټایم هم ختمېدونکی دی که تاسو مونږ ته په ډېر مختصر الفاظ کې ووایي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه اخیري خطبه وه حجة الوداع په هغې کې چې کوم دی نو یو ډېر جامعه میسج چې کوم دی نو ټول امت مسلمه ته ورکړی شوی په هغې که تاسو مونږ ته لږ نظر واچوئ. جی آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک کوم خطبه حجۃ الوداع هغه مبارک بیان کړی و دا مبارک آخر جون کې بیان کړی و او د کې دی مبارک ټول انسانیت ته خطاب کړو چې اے انسانانو تاسو د یو پلار اولاد د آدم علیه السلام مبارک اولاد هغه د خاور نه پیدا و معنا دا چې تاسو ټول د یو پلار بچی چې یو پلار بچی خپلو کې یو بل سره مینه محبت اتفاق ساتي. صحیح او دوی مبارک فرمایله چې تاسو ته عرب له په عجم باندې عجم له په عرب باندې هیڅ فوقیت نشته. صحیح مقصد دا چې قبایل او چې کوم خیل دي کوم قومونه دي کوم دغه قبایل دي دی کې د قبیلې د وجه نه یو قبیلې په بل قبیلې باندې هیڅ فوقیت نشته بلکې اصل فوقیت نبی علیه الصلاۃ والسلام بار فرمایي چې هغه تقوا او پرهیزګاري دي. څوک رب ته نږدې دي که اگر چې هغه د حبشې اوسېدونکی بلال دی نو هغه د قریش ابو لهب باندې چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ترو په هغې باندې هغه ته فوقیت حاصل دی. هغه د قریش ابو لهب او بلال صاحب د حبشې رنګ نه تور ابو لهب دومره ښایسته و چې هغې ته به خلکو ابو لهب وی چې هغې په مخ باندې د حسن هغه رڼاګانې هغه بلیږي. نو دومره حسین او دومره لوی قبیله و دومره مالدار او خو اسلام کې د هغه هېڅ حیثیت نشته او د بلال حبشي صاحب دا حیثیت دی چې هغې ته عمر فاروق صاحب فرمایي سیدنا بلال زما سردار بلال صاحب. نو اسلام چې د هغه مساوات تعلیم ورکوي چې تور له په سپین باندې سپین له په تور باندې خطبه حجۃ الوداع کې دوی مبارک فرمایي چې دی کې تور له په سپین باندې سپین له په تور باندې هېڅ حیثیت نشته او دوی مبارک د زنانو په باره کې فرمایي چې زه تاسو ته تعلیم داسې له حکم در کوم چې زنانو په باره کې رب نه ویریږي. صحیح مفتی صاحب په دې باندې ډېر زیات بحث کیدی شي خو پروګرام وخت چې کم دی هغه ډېر زیات کم دی. ډېره مننه مونږ ته د وخت راکولو. حافظ محمد فیضان تاسو هم ډېره شکریه مونږ ته وخت راکړو. ګرانو کتونکو نن چې کم دی نو ډېره مبارکه ورځ ده او په دې نن ورځ باندې چې کم دی نو خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف وروړی و او مونږ ته چې کوم دی نو یو مکمل د زندګۍ هغه مکمل یو پیکج راکړی چې مونږ به په ژوند کې خپل معاملات څنګه کوو خپل ژوند به څنګه تیرو او په دغه دنیا کې چې کوم دی نو نور خلکو سره زموږ په معاشره کې چې کوم خلک موجود دي هغوی سره به مونږ څنګه پیش کیږو هغوی سره خپل معاملات څنګه کوو دغه یو مکمل چې کوم دی نو دین دی او دا مونږ ته د هر اړخ باندې دغه تعلیمات راکوي او یو پوره پیکج دی چې په هغې کې مونږ ته هرې شعبې سره هر معاملات چې کوم دی نو هغې کې رهنمایي میلاوي. ګرانو کتونکو د پروګرام وخت سرته رسي اجازت غواړو د الله په امان.